أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. تمويل ما لهم نشتر دوی د پاره به بدی خبره باندې کوم خبره باندې چې دی وش الله تعالی د پاره اولاد شته په دغه خبره باندې دی د پاره نشته من علم اسلام ولا لآبائهم ند پلارانو د دې لپاره یعنی مشرانو ته د علم نشته وې سره مس دلایل په دې باندې نو دا شانه کې دروغ جوړ کړی دي. کبرت کلمتن دای و خبره ده کبرت ډیر لوی ده کلمتن دا وینا تخرج من افواههم جدید خلون راوسی ان یقولون الا كذبا دی نوای مگر دروغ وای. نو دا د هغه خلکو دا کو پر رد چې کم کافرانو با الله تعالی د پر اولاد ثابتول اگر چې په دې مسله کې زیات مشهور چې کوم د عیسایان چې الله تعالی د پر اولاد ثابتول او دوی به دې خبره کې سخت تشدد هم اختیار کړي او ډیر شهرت هم پیدا کړي او د مسلمانانو سره د خبره کې ډیر مقابل هم چلیدل او هغه دعوه لرله چې عیسی علی السلام د الله تعالی زوی دی نعوذ بالله. لیکن د عیسایانو علاوه نور خلک هم په دې کې شته دي چې د سداوی لرله په دې کې ځینې يهوديان هم داخلي ځینې يهوديانو عقیده دا و چې عزیر علی السلام د الله تعالی زوی دی او دغه شان د مکی کوم مشرکان چې عرب مشرکان هغه هم عقیده لرله چې فرشتي د الله تعالی نه لري. دې کې دغه ټول مذمت او رد دی چې دغه خبره باندې سر دلیل نشته دی دا یو لوی ګناه د کفر خبرې د جدید خلونه بس راوځي او دروغ وایي. الله تعالی د پر اولاد ثابتول دا کفر دی او بدی وړه وند کی خبره چې معلومی کی بدی کې دنه ډیر کفریات شامل دي چې باغه من مخکې من بحث کړي د چې بدی کې کم کفریات شامل دي چې څوک الله تعالی د پر اولاد ثابت کی او باغه من بحث کړي د چې اولاد د مخلوق د لپاره خصيفت دي او د الله تعالی د لپاره لوی عیب دي. نو الله تعالی وایي کبورات کلمتن ډیر لوی رداوینا ردوی تخرج من افواههم جدید خلون راوزی دوی کچې خبره غړي لیکن دا ډېر لوی کفر دی او دې سره دروغ وایي د خبرو کې حقیقت بالکل نشته. فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. دې ځکه کې تسلی ذکر کیږي نبی عليه السلام لپاره تسلی بلې طریقه باندې د ذکر به نبی عليه السلام د خلکو ته دعوت ورک او خلکو به قبول نکو مخالفت به زیات نبی علیہ السلام سره ډیر زیات غم او احساس ور سره وجود خو زما ذمہواری د خلکو د دین ورسېږي او د خلک یې نه قبلای او د دې په انجام کې به د خلک جهنم ته ځي نو یو زبردست غم به ذهن ته پریوت او ډیر زیات بخپو دا غم به دې لپاره نبی علیہ السلام د لپاره داسې مشکل غم و چې کله کله به بيخي د روټۍ نه بس هم د غشو خوراک نه به ضرورت ورش او ډیر سخت په مشکل کې به پروت بیا د شپې په تهجد ته پاسې د داسې تهجد دواګانې به غوښتلې دي خلکو د لپاره چې د هغې په وجه باندې په خپې هم وپړسېدلې. الله تعالی نبی علیه السلام ته وایي فلعلک باخع نفسک علی آثارهم فلعلک نو ممکنه ده چې ته باخع راوباسې نفسک ستا خپله یعنې ځان ووژنې ځان هلاک علی آثارهم د دوی د کارونو د وجه نه آثار د دوی هغه کارونه چې کوم نشانی ته پاتې کیږي کوم جرایم ته پاتې کیږي دا د جرایمو د نشانو د وجنه ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا چې د کوي ایمان را نوړي د خلک بهذا الحديث بدی خبرو باندې چې قرآنی خبرې دي اسفا د وجد غم نه دومره زیات غم ته لري چې خلک ایمان نه راوړي او بد کارونه د بد کارون آثار یې ډیریږي نو تا غم دومره سی واقعي چې کې دې شیخ پر سار او باسي د غم دراسنه نو د سینې د پکار تسری ده چې ستاسو موارد دعوت دي خلک سمول او جنت ته رسول ستاسو موارد نه ته دعوت او بیان پورا وکړه باقی د خلکو سره معاملات چې خلک مسلمانۍ کنه مسلمانۍ او الله تعالی هغه به کار باندې بیا پوېږي چې کم کار سره په کار دي هغه ذمہواری ستانه نو در داعیانو د پاره سبق هم دی چې بس خپل مهنت جاری ساتي مایوس کېږي ما او که خلک څومره مخالفت کوي او دشمنی مخالفت سیوا کوي نو زره به مخوري ذکر الله تعالی په انجام باندې پوېږي په کار الله پوېږي. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. دې ځکه کې د خلکو مخالفت وجه ذکر کیږي چې د مخالفت وجه روان دي
د دین او د شریعت مخالفت ول روان دي، د هغې سبب ذکر کیږي د آیت کې. دویم بدې کې تزهید عن الدنیا، یعنی دا مسله ذکر کیږي چې دنیا سره ډېره مینه مه کوئ. چا چې دنیا پسې ډېر ځان تړلی دی او ډېر ځان یې پېښخ کړی دی نو انجام یې د ګمراهۍ ګرځېدلی دی او د دوی خلکو په شان د ګمراه شوي دي څنګه چې د نبي علیه السلام زمانه کې ګمراه دي. همداسې په اخره پورې به هم د دنیا محبین چې دي دا به ګمراه او بې لاري، دا مسله به کې معلومېږي. او دغه مضمون بیا د یو حدیث مبارک نه هم ثابتېږي. نبي علیه السلام فرمایي چې حب الدنیا رأس کل خطیات، د ټولو خطایانو بنیاد چې د دنیا سره محبت دی. نو بیا قتلونه، غیبتونه او دغه شان سازشونه دا ټول د دنیا د محبت د وجې نه کېږي. اصل سبب یې دغه شي. الله تعالی و انا جعلنا مع الارض زینة الله، یقینا موږ ګرځولي هغه څه چې په دې ځمکه باندې دي زینة الله، د ښایست د دې ځمکې دی. لنبلوهم ایهم احسن عملا، دې دپاره چې موږ امتحان وکړو دې خلکو ایهم احسن عملا چې کوم یو ښه دی په عمل خپل کې. د زینت وضاحت په یو حدیث مبارک کې داسې دی چې خضرة حلو، دا دنیا چې دنه چې ورته ګورې نو د ښایسته معلومېږي. د دنیاوي کم څیزونه چې دي نو سترګې د دې لیدل خوښوي او د دې خوند چې کوم دی ذایقه حلو خوږه ده. یعنې دنیا کې دغه څیز دی چې کله دې خوراکي څیزونه خوري نو ذایقه یې ښه ده او چې کوته ګوري نو کتلو کې هم سړی پې ورته خوشحالېږي. صرف دغه مقصد شو، دا د زینتن معنا ده. اوس دغه د ظاهري حسن چې کوم سترګې خوښوي او ذایقه چې کوم په خولې سره معلومېږي د الغلبه د دنیا کې دې دپاره یې ښودله لنبلوهم ایهم احسن عملا، چې کوم یو به دغې ښه عمل والا دی. یعنې دغه دنیاوي څیزونو باندې خطا کېږي، دین پرېږدي او که نه دغه دنیاوي څیزونو ته دومره اهمیت نه ورکوي او دین اختیاروي. نو دغه امتحان دپاره الله تعالی د دنیاوي څیزونو ته یو حسن ورکړو، یو ذایقه یې ورته ورکړله چې د خلکو امتحان پرې وکړي او د خلکو اعمال چې کوم دي نو انجام هغه معلوم شي چې د کس دومره حده پورې دیندار دی، دومره حده پورې بد عمله دی. بیا الله تعالی وایي وإنا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا، یقینا من ګرځونکي یو ما هغه څه علیها چې د ځمکې په سر باندې دي. ځمکې په سر چې څومره باغونه، نهرونه، ځنګلات، بنګلې تاسیینه دا هر څه چې دي الله وایي موږ دا ګرځو صعیدا جرزا، یو میدان خالی، یو وخت روان دی د هر څه به ختم شي، کوله او سچه میدان به پاتې شي تر دې چې غرونه به هم ختم شي، غرونه به وال وځي. دغه مضمون د غرونو ختمېدلو مضمون چې کوم دی د دریابونو دا وستو د نبأ کې به راشي. نو حاصل دا شو چې د دنیا سره دومره محبت او دومره خواري ورلکول او د آبادولو سوچ کول، دغه کسان دا خبره هم یاد ساتي چې ورځ را روانه ده د هر څه به الله تعالی نیس نابود کې ختم بشي، صرف کولا او میدان به پاتې شي او دغه هر څه به ضایع واپس لاړ شي. نو چې کله دا ارس ضایع کېدو والا د دومره پایدار نه دي نو قیمتي دین د دین قربانول دا بیوقوفتیا ده. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا، ام حسبت ایت گمان کے ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا، چې یقینا خاوندان د غار والرقيم او د تختی والا کانو داو من آیاتنا زمون د نخونه عجبا ناشنا، دی لفظی معنی شو. د دې مطلب دا دی چې یهودیان تاسو ته دا خبره وړاندې کړې ده چې په غار کې کسان وده کېدل او 350 کاله د هغې خوب د یوه ناشنا قصه ده او بیا را ژوندي کېدل او د ښار نه سودا وړل د یوه ناشنا خبره ده، تعجبي خبره ده. یهودیان په غټو خبرو کې شمارله چې ډېره خطرناکه خبره معلومېږي، ډېره تعجبي دا قرینه راغلې. نبی علیہ السلام ته الله تعالی وایي چې دا خبره دومره د تعجب نه ده، په دې باندې دومره تعجب تاسو مه کوئ، ځکه چې تیار انسانان په غار کې وده کېدل 300 کاله پورې او بیا رایخېدل، د دغې په ځای باندې ځمکې او اسمانونو ته وګورئ، د دې پیدا کول او دا ودرول څومره ناشنا دي. دغه شان ده کې دغه نظام دا دومره لوی اسمان او دومره نظام بغیر د ظاهري ستنو نه بغیر د ظاهري اسبابو نه قایم دایم ساتل دا ډېر ناشنا دي. دغه شان ده کې د نبی علیه السلام زندګۍ ته وګوره چې یو څو کسان د کور نه وتل او بغار کې پناه اخیستل، 2 کسان، او بیا هغه په دغه زمانه کې غالب کېدل، په غون جزیرة العرب باندې حکومت جوړېدل، د څومره ناشنا خبره ده.
او دغه شان د کې په 313 کسانو په لاسونو باندې دومره لوی لوی کافران نسکورول او هغې قوتونه ماتول. دا څومره ناشنا خبره ده. د دې نه علاوه نور ناشنا غټې ناشنا خبرې شته دي. نو هغې په مقابل کې دا خبره دومره ناشنا نه ده چې دا څو کسان لاړو غار کې وده شو. دا دومره ناشنا نه ده، دومره د تعجب خبره نه ده. اخوا تعجبي غټې خبرې نورې شته که په هغې باندې سوچ وشي. دا ظاهري مطلب شي. اوس دې خبرې د رازو چې دې کې دوه ټکي ذکر شوي دي، اصحاب الکهف والرقیم، خاوندان د غار او خاوندان د رقیم والا. د رقیم څه شی دی؟ کهف چې کوم دی په عربی کې هغه غار ته ویل کېږي چې کوم بغرونو کې قدرتي غار، غټ غار قدرتي چا جوړ کړی نه، او چې کله چا جوړ کړی یا کچې نو هغه ته په عربی کې هم غار ویل کېږي. ځکه غار حرا ته وسم غار حرا وایي ځکه چې هغه وړوکی غار دی، غټ غار نه دی. معلومیږي دا چې دغه کهف او دا غټ غار په غار کې قدرتي غار. رقیم چې کوم دی، رقیم څه شي ته وایي؟ په رقیم کې د مفسرینو ډیر زیات اقوال شته، بحث پکې شته دی. یو قول پکې دا ده چې رقیم چې کوم دی دا تختې ته وایي، لیکل شوی تختې ته. دا قول چې تفسیر عثماني نقل کړی دی. نو بیا به د تختې لیکلو څه معنا شي چې خاوندان د غار او خاوندان د تختې دې څه مطلب شو؟ نو تفسیر عثماني وایي چې په روم کې یو بادشاه چې دا کس په بت پرستۍ کې ډیر زیات متشدد و، ډیر سخت خلکو له پیسې ورکول چې بتانو ته سجدي کوي، نور مذهبونه به راړول، په خلکو باندې به جبر کوو، هل به ظلمونه به کول، تاسو بت پرستۍ اختیار کړئ. په دې کې تقریبا یو څو کسان چې دغه باس سره روان دي، هغه په خپل منځ کې یو ځین کې خبر رااله چې یاره د مخلوق نه دومره یریدل او د ګټو عبادت کول ته خو ډیره بیوقوفتیا ده، او د دې نه خو څه نه جوړېږي. دا به موږ د کومه حده پورې د دې ظالم په غلامۍ کې د دې ګټو عبادت کوو؟ دا خبره غلطه ده. تفسیر عثماني وایي دا کسان لاړو او بادشاهان ته مخامخ ویل، بادشاه ته مخامخ ویلو چې دا کار دی عبث دی، پالتو دی، په کوم خبر دی موږ اخته کړیو، په کوم خبر باندې خرچې کې د بوتانو د ګټو د عبادت خبرې ته کې، او دا خو هیڅ شي نه لري، هیڅ نشي کولی. بادشاه ویل چې یاره دوی ته ویل چې خپل طریقې کار ټیک کړي، په غلط لار باندې روان یا ځان خرابوي. د بادشاه منصوبه دا و چې پانسي کې وی وجني، پوري وجني، چې دا عقیده خوره نشي، د توحید عقیده خوره نشي، خلکو کې جرأت را ولاړ نشي، نور خلک د دې بوتانو خلافونه کوي. لیکن دوه خبرې مخې ته شولې بادشاه ته. بادشاه یو څه دا وکړ، د کسان بيخي ځوانانو د دې ځوانۍ په وجه باندې پر هم راغی، د ځوانان څنګه وجني، ار دې ځواني ولې خرابې، په دې وجه باندې ډایرکټ ته لاس وانه چاو. او دویم خیال دا و چې دا کسان د غټو هدو خلکو سلاطینو، دا لوی خلکو د غټو خلکو باندې د وزرانو زامنو او څه په خپل باندې په وزارتونو باندې دا خلک معمولی نه. نو کدی ته لاس ورشي نو ملک بیا کېدې شي بغاوت پورته شي، قومي بغاوت پورته شي، او دغه شان د کډله بازیانو شروع شي او نظام درهم برهم شي. نو دوی ته وارننګ ورکول، لیکن لاس یې وروانه شو. دغه ځان چې واپس شو، دغه ځګین خپل منځ کې صلاح وکړه چې موږ د یو څو ملګریو اسی په دې ظالمانو ځان ولې خرابو، دا علاقه پرېږدو، بل ځای ته ځو، په بل ځای کې به پناه واخلو، دغه ځای نه به یو ترتیب جوړ کړو، د الله تعالی دین لپاره به یو ترتیب جوړ کړو، او دغه ترتیب نه بعد بیا راشو دعوت به خور کو، د بادشاهانو سره خبرو وکړو، یو قوت به تیار کو، دغه نه بعد به د ملک باندې نظام قائم کو. داخله چې لاړل یو غار ته ننوتل، الله تعالی او هغه کې دعاګانې وکړې، دعاګانو باس سره روان دي، الله تعالی به دې باندې یو خوب غالب کو، او دغه غار کې دوی وده پاتې شو. بیا دوباره د بادشاه او د کسانو ډیر زیات مهنت وکړو، لیکن د کسانو هیڅ اثر چاته په لاس ورنرل، بالکل معلوم نشو. دا بادشاه ولګي دا دغه کسانو نمونه، دغه د پلارانو نمونه، تفصيلات به تختې باندې ولیکل، او په کوم خزانه چې دوی وا کوم د بیت المال کوم د مال کوم کور شو کوم خزانه چې وا هغه کې دا تختې کې خو د لجدا تختې په پرتای دا کسان لا پته د مطالبه تحقیقات کوي. نو کوم زمنګ په زمانه کې تحقیقات ونشو، نو دا کسان سرکار ته مطلوب دي آینده دور کې به دا کسان ګوري چالم چې بلاس ورل نو کړی دا کسان مجرمان دي پیدا دي شي. په دغه طریقه باندې تختې ولیکل شو، په خزانه کې خو دې شو. دغه تختې په کې د نمونه چونکی موجودو، نو د خلکو ته دغه اعتبار سره اصحاب الرقیم هم وي، تختې والا خلک، هغه خلک چې غټ اشتیاریانو په تختو باندې نمونه لیکل شو، تختې باندې ولیکل شو. دغه تحقیق چې کوم دی تفسیر عثماني ذکر کړی دی، تفسیر معرفت القرآن ذکر کړی دی چې اول رقیم معنی څه ده. رقیم په معنا د مرقوم لیکلو سره راځي، لکه څنګه چې تفسیر عثماني تحقیق دی. او رقیم چې کوم دی د غر لمن ته هم وي، د غر د لمن چې کوم دی هم رقیم لیکي.
نو په دې صورتونو کې یو احتمال د مفسر یو قول د مفسرین دا نقل کړی دی چې اصحاب کهف او رقیم دا خو یو شان خلق شو. تفسیر عثماني مو یو شان خلق دي، دا یو قسم یو ډله ده، خو تختې باندې نمونه و چې رقیم او چې کله په غار کې و جو اصحاب کهف. لیکن دغه خلق چې کوم دی نو چې دا غار دا غار چې کوم دی د غره په لمن کې د کهف د غره په لمن کې، نو په دې وجه باندې د اصحاب الرقیم هم وایي چې یاره د غره په لمن کې چې کوم خلق پاتې شي هغه نو دې کې به صرف دومره شي لفظي فرق راغی. خو مطلب هم د دوانو یو دی. اقا یو ډله مراد د چې کوم د بادشاه نه لاړل او بغار کې پناه واغسته اقا خلک ته مراد شو، اقا جماعت ته مراد شو. دا دویم قول چې دا دویم قول تفسیر عثماني ذکر کړی دی. دریم قول چې کوم دی هغه تفسیر عثماني نقل کړی دی چې رقیم په معنا د لیکلو سره دی او ردی نمونه په تختې باندې لیکل شي، لیکن دا د کافر بادشاه نو لیکلی. د کافر نه کسان ورک شو، بس د پیدا نه کړو، نور معلومات نشته چې کافر څه منسوبې کړی وي هغه پته ونه راګیده. لیکن کله چې د کسان معلوم شو وروسته واقع روانه چې یو کس ترې د بازار کې سودا کوي، روپۍ راواغستې، هغه روپۍ د 300 کاله په خوانۍ باندې وینه چریدلې، هغه د کس ورته وویل چې یاره دا پیسې خو نه چلیږي زړې د ورته ویل ټوکې مه کوه، دا پرون موږ د دې ځای نه لاړو بل ځای ته اوس مې روپۍ راوړلې تاسو قسطې شروع کړې او په دې باندې چوټ شروع شو، خلک راخور شو. دا څه مسله ده دې کس ته وکتل کس شکل هم بدل غونته کې معلومېدو، سیاسي حکومتي خلکو ته خبره لاړه، هغوی ویل چې 300 کاله مخکې خلک ورک شوي دي، دا کله هغه کسان نه یو شاته پسې کسان پسې شو غار ته ورسېد. دا زمانه د مسلمانانو و. بیا نو دغه اسلامي بادشاه داسې وکړله چې دغه کسانو چې دا غار ته ننوتو الله تعالی د غوڼ وفات کړ، د غار کې بېرته وفات شو او د خلکو سره خبرې ونه شوې. نو د دغه کسانو مکمل تفصیلات چې کوم دي په تختې باندې ولیکلی شو او د غار مخې ته ځوړند شو. نو په دغه اعتبار سره د اصحاب الرقیم هم ویل کېږي. دغه درې وجوهات چې کوم دي په رقیم کې دي چې رقیم د دې اصحاب الرقیم ویلي وي. څلورم رای د امام بخاری رحمه الله ده. امام بخاری رحمه الله چې کله په کتاب التفسیر کې دا ځګنې راغستلې دي نو هغه وایي چې یو اصحاب کهف دي. اصحاب کهف هغه خلک و چې کوم غار کې پناه واغستل او دغه باطل بادشاه نه لاړل پناه شو و هغه خلک و دغه بر ذکر شو. او دویم اصحاب الرقیم دا رقیم نور خلک دي او دی وایي چې دا الرقیم چې کوم دی نو دا یو 3 کسان نور تیر شوي دي د بني اسرائیل په زمانه کې او دوی داسې وو چې د خپلې علاقې نه روانو په سفر باندې یو غار ته چې ورسېدل نو په غار کې په دې باندې سخت باران ناقي شو او تیاره شو. دی یو غار ته ننوتل، چې کله غار ته ننوتل نو یو غټ راوغورځېد او د غار یې پل د غار مخې ته پرېوت باندې او ځنګلي علاقه ده، هېڅوک نشته دی چې دی ورته فریاد وکړي چې موږ نه غټ واړوئ. نو په دې کې 3 کسان وویل چې داسې خبره ده چې نو تمام دنیاوي ظاهري اسباب زموږ سره ختم شو، ګیر یو. اوس که چا څه ښه عمل کړی یو بیخي صحیح عملي او د په بروسه چې د عمل زما ټیک هغه عمل الله تعالی ته وسیله کوي او د الله نه سوال وکړي د کټ رانه الله تعالی ورته کوي. نو په دې کې یو کس دی نو هغه خپل خبر راوړاندې کړله، هغه نیک عمل کړی او عمل یې دا و چې د مور ډېر زیات خدمت کړی او د مور داسې خدمت کړی و چې بس ګړي بزي به ساتلې. مشهوره واقعه ده او د هغې سوده بیا راوړله، اول بیا به مور باندې وسکل، بیا بیا بچو باندې وسکل او د مور خدمت کړی د هغې پورې چې مور به وده شوي نه و دا به وده کېده نه. بیا دا و چې یو ورځ داسې رالمه چې د ساري مې ناوخته راواړول، د بارانو لار رانه خطا شوې وه چې ساري مې راواړول نو بس مور مې وده شوي وه او بچو مې جړل نار ناست زما په انتظار باندې و. ما ویل چې نه زما مور شودس کړي نه یم، تاسې نشئ څکلی، د مور حق سیوا دی. وایي جام مې ډک سر ته یې ودرېدم او دا مې نامناسبه ګڼله چې راایښې کړم، ما چې په خپله به راایښه شي جام لاس کې را سره دی او سر ته یې ولاړ یم تر دې حده پورې چې دغه مور راایښه نه شوله، ستړې وه او سحر شو رڼا خوره شوه مور یې لا راایښه شوه، زه نه یې کټ سر ته ولاړ یم. نو د سوال وکړه چې الله پاک دا کار ما صرف ستا د رضا دپاره کړی، نور مقصد مې پکې نه ګټ رانه ورته کړي. نو بس ګټ معمولي ورته شو او لږه رڼا پکې رانوته. بیا دویم کس لنډه داره دویم کس خپل عمل وړاندې کو او وسیله کو، هغې سره ګډ ښه ورته شو، دومره ورته شو چې سړی پکې بار ته وتی نه شي خو ژوند پکې پیدا شي، ګزاره یې کوله. دریم کس خپل عمل وسیله کو او دا واقع تقریبا د احادیثو ټولو کتابونو ذکر کړی ده، اگر چې باقي داسې نشته چې دا رقیم والا خلک دي لیکن دا حدیث موجود دی. نو بیا دریم چې کله خپل عمل وسیله کو ګډ مکمل ورته شو تیره ووتل. امام بخاری رحمه الله د الرقیم لاندې دا واقع ذکر کړی ده او د هغې نه اشارتاً داسې معلومیږي چې دا رقیم والا خلک نور خلک دي، د 3 کسانو نور کسان دي کوم چې بني اسرائیلو کې تیر شوي دي. لیکن په دې ځکه باندې امام ابن حجر رحمه الله سخت تنقید کړی دی چې دا خبره صحیح نه ده او امام بخاری رحمه الله په دې ځکه کې خطا شوی دی
او چې د نبی علیہ السلام په زمانہ کې صحابه کرام او تابعین په زمانہ کې د هیڅ قسم دلایل په دې مسله باندې نشته دي چې رقیب والا خلک د غدری کسانو او نه په حدیثو کې د لفظ ذکر شوی دی. هغه وجه د واقع د مخکینی حالات او درستنی حالات او د کم اشارات چې راجمه کی دا ټول د دې ثابت دي چې رقیب والا د غدری کسانو ذکر نه دا بل خبره ده. او د بیا ابن حجر رحمه الله باندې کې بحث کړی دی هغه دا قول هم نقل کړی دی چې رقیم دی یو خار نوم دی په روم کې. نو دا واقع چې کوم ځګل کې راغلی و نو هغه کوم خار کې راغلی و هغه خار نوم رقیم دی. نو په دې وجه باندې اصحاب کعب او رقیم د یو جماعت ته جدا جدا خلک وینه دي. نو په هغه طریقه باندې به رقیم بیا لیکري تختې نشي دا به د غر لمنم نشي دا به د خار نوم شي. دا یو وګت تحقیق دی یو ځان له بحث دی. لیکن بده کې یو قول چې کوم دی بزاز نقل کړی دی غوي چې د بشیر رضی الله عنه په حواله باندې هغه وی چې بده کې دی یو راوی د سیم وی یو قول پکې د سیم شته دی چې یاره نبی علیہ السلام د اصحاب کعب او د رقیم باس کاو د غیلانی د دریو کسانو واقع بیان نو وی دا غینه پته لګی چې دا رقیم ولته قدرې کسان دي. ابن حجر بدغه تنقید کړی دی چې په صحیح روایتو کې د الفاظ نشته او د بخاری په خپل روایتو کې هم د الفاظ نشته چې نبی علیہ السلام د اصحاب کعب د رقیم باس کاو ور دي کسانو قسمت کړه د الفاظ امام بخاری هم نه نقل کړي. د ابن حجر تحقیق دا دی چې دا اصحاب کعب او رقیم د یو ډله ده. نو کبه د رقیم نه مراد خارج او که تختې شي او که د غر لمن شي ارسته چې د واخلي خبره به دې ځکه تصدیق اصحاب کعب او رقیم د یو ډله ده او دغه څو کسان دي دا جدا جدا ډلې نه دي. بده معنی بده تمام واقعات معنی بیا امام بخاری رحمه الله یو تفصیلی بحث کړی دی ډیر زیات وکړ او د ټول مفسرین اقوال را جمع کړل اخره کې خپل په سلام اورولې ده. لیکن راجح او مضبوط دا معلومیږي چې اصحاب کعب او رقیم د یو خلک دي چې خاوندان د غار او د غر د لمن والا یا اصحاب کعب یعنی د غار والا او د تختې والا خلک دومره معلومه شو. بیا دا خبره ده چې یاره د خلک څوک د کم مذهب باندې په دې کې بحثونه روان دي. لیکن زیاته راجح دا معلومیږي د خلک د عیسی علیه السلام په دین باندې مسیحي خلک او د دې ښکاره ثبوت علامه دا ده چې په هغه زمانه کې د یو عبادت هم ګڼل کېدو چې خلک به آبادی پرې خو د خارون نه غرونو ته بلاړ غارونو کې وسري عبادت پرې کوي داسې بشمار واقعیت دوی پښتا. نو د دې داسې اشارات معلومیږي چې دا عیسائی مذهب والا خلک او بس مسلمانانو خلاف عقیده والا خلک دې باره کې قرآن او حدیث نشته. دا صرف د مفسرین اقوال او د ځینو الفاظ او اشارات ورته کې دا غیر اندازه لګول. دغه دوه خبرې شوې. درې مدا ده چې دا کسان په کوم ذکر کې تاریخ او جغرافیایي احوال اگر چې د عیسی علیه السلام والا کم قول جری بدین دې ځنه علماء رد کړی دي چې دا واقع د عیسی علیه السلام د پیدایش نه مخکې شوی ده. نو که د عیسی علیه السلام پیدایش نه واقع وړاندې دي د خبر ثابت شي نو بیا خو عیسایان نه دي بیا خو بل څوک دي او کدا غینه پیدایش نه ورستنه خبرې بیا عیسایانی. لیکن صحیح قول بده کې معلوم نه ده چې د څوک خو مسلمانانو دومره پته لګي باقي تعین د مذهب نشته چې کوم مذهب باندې چې کوم پیغمبر امتیان دې څه پته نه لګي. درېمه خبره دا ده چې دا واقعیا په جغرافیایي حیثیت باندې کله شوی ده کم ځای کې شوی ده دومره معلومات د روم حدود دي دا اکثر مفسرین نقل کړی دي. لیکن دا چې کم ځای کې نه ده په دې معنی بیا امام قرطبی رحمه الله ډېر زیات تحقیق کړی دی او علامه سیوطی رحمه الله په اتقان کې هم په بحث کړی. علامه سیوطی وایي چې د قرآن انداز دا دی د سورۃ یوسف نه علاوه چې دا د کیسې مرکزی مضمون ذکر کوي نور واقعیا پرې دي چې کله شوی و او څو کسانو او د چا زمانہ وا او کم د بادشاہ سنمو او د علاقه کم زګینه دي دا بحثونه قرآن نه ذکر کوي مقصودی مضمون ذکر کوي. صرف یوسف علیه السلام واقع تفصیل ذکر کړل هغه باس مخ یا تبغزه کې من کړی دي. نو بده وجه باندې چې کله قرآن دغه تفصیلات پرې خودل نه هغه تعداد ذکر نه علاقه ذکر کړه نه تاریخ هغه تاریخي پس منظر ذکر کړي په کومه زمانہ کې و نو مناسبه دا چې سړی هغه شی مبهم پرې دي چې کوم الله پیغمبر مبهم پرې خېده بیان کړی نه الله په خپل باندې دغه سپری خېده بیان کړی نه نو وجې صفات شي خبي در علامه سیوطی رحمه الله راي. امام قرطبی رحمه الله وایي چې دې زمانہ کې د خلکو زیات کمال داش مارل کېږي چې په واقعیا کې ته هغه ځګینه تعین وشي چې په جغرافیایي حیثیت باندې د کمال اقوا او دوی مدد چې تاریخ معلوم شي چې دا کومه زمانہ و وای در دې زمانه په کمالاتو کې شمارل کېږي. نو وي پکار ده چې د زمانہ کې د خپل وس مطابق په دې کې تحقیق وشي چې کوم ځکه نه دی.
بیا امام قرطبي رحمه الله یو واقعه ذکر کوي چې شام کې یو ځای دی، یو غار دی. په دې غار کې تقریبا 21 لاشونه پراته دي او د دې لاشونو سر ته د غار په خوله کې د سپي ډانچه هم پرته ده. د دې خواته یو جماعت موجود دی. هغه جماعت باندې چې کوم دی نو رقیم لیکلی دی، د جماعت نوم رقیم دی. او هلته کې د خلکو دعوه دا ده چې دغه اصحاب کهف او رقیم دا خلک دی په دې شام کې دي. امام قرطبي رحمه الله وایي چې هغه خلک چې په غارونو کې پناه اخیستلې وه داسې واقعیت بې شمېره تېر شوي دي. اوس یې تعین ډېر ګران ده چې دا خلک په کوم ځای کې وو، کوم خلک وو، وایي تعین ډېر ګران دی. نو یو واقعه خو دغه ځای کې شوې ده. یو دویمه واقعه چې کوم ده د اندلس بغرناطه نومې ښار کې یو ځګینې دی او دغه ښار کې چې کوم دی نو رقیم نومې یو علاقه ده، ښار نوم دی په غرناطه کې. هلته کې هم یو غار دی، په دې غار کې هم لاشونه پراته دي او دا لاشونه داسې دي چې د ځینو لاشونو نه غوښه رچېدله ډانچه پرته ده او په ځینو لاشونو پورې غوښه اوس هم نښتې ده، غوښه پورې شته، روغ دي. او د دې په سر کې هم د سپي یو ډانچه پرته ده. د دغه کسانو تعداد نه دی ښودلی شوی چې په دې غار کې څومره پراته دي. غرناطه والا واقعه په دې کې څومره کسان پراته دي. لیکن امام قرطبي دا خو چونکې د اندلس اوسېدونکی دی، دی وایي دغه علاقې ته زه په خپله باندې ورغلی ما لیدلي دي او د دې په خوا کې هم یو ښایسته جومات موجود دی او د علاقه مکمله غرایزه ده، ځانګړې علاقه ده. او دلته کې ښار تېر شوی دی لیکن ښار په الحال ښار نه دی، د ښار آثار موجود دي، آبادیانې دي، وران آبادیانې دي، ځای په ځای باندې دیوالونه موجود دي. د دې غار خواته چې کوم جومات دی نو جومات دیوالونه شته او نور آبادي نسکوره شوې ده، خو داسې سړی پېژني چې دا جومات دی، بل شی نه دی. دا دویمه واقعه کم چې ډېرې مشهورې دي. دین علاوه امام قرطبي نور هم ډېر واقعات را جمع کړي دي چې دا واقع به کوم ځای کې تېره شوه نو په دې کې ډېر واقعات را جمع شوي دي، لیکن تعین مشکل دی چې یار دا به کوم ځای کې نه. دا د رقیم مختصره خلاصه شوله چې اصحاب کهف او رقیم دا څوک. الله تعالی وایي کانوا من آیاتنا عجبا، آیا دا اوس زموږ د نښو ناشناونه، نو تعجب مه کوه، دا دومره ناشنا خبره نه ده، د دې نه ناشنا خبرې نورې شته.